فاروق رضی الله عنه فرمایي د حضور پاک دا دویم ملګری حضرت عمر ابن الخطاب وی یوې علاقې ته تللی وم د شام وی هلته کې د قریشو به خلکو ډېر زیات قدر کوه ډېر لوی لحاظ به یې ساته وی داسې یو جمع جرګه جوړه شوه خلکو وی چې د مکې معظمې میلمه راغلی دی حج له به هلته تلل بیت الله له طواف له به هلته تلل د زمزم اوبه هلته دي او بیت الله کې ټولې د ایمان نښې موجودې دي فيه آیات بینات مقام ابراهیم د دین ټولې نښې پکې موجود دي نو د هغې نشانو به خلکو قدر کوو زمونږ به هم قدر کوو وی زه لا نوجوانه لکل وی داسې یو ډله جوړه شوه وی ما ته چې ته تقریر وکړه وی ما څه واز نصیحت څه بیان کو یو بوډا سپینګیري سړی راپاڅېدو ورسره په لاس کې یو خط دی وی ما له یې راوړه وی ما ته هغه بوډا وایي اوس د خلکو منځ کې لویه ډله ده چې په دې راته دستخط وکړه نو وی ما ورته وی چې دې کې دې څه لیکلي دي کاکا وی بس ته ورته وګوره نو دستخط پرې وکړه وی چې ما خط ته وکتل نو په خط کې دا لیکلي دي چې که زه عمر فاروق بادشاه شوم او ما بیا په دې علاقه باندې حمله وکړه د شام په دې علاقه نو دا مخامخ فلانکی نمبر ګرجه به نه روانوم وی راته چې په دې دستخط وکړه ما ورته کاکا ته روغ یې که لیونی ما ته ګوره عمر ته زه خو یو ماشوم هلک یم نوجوان یم او بیا بادشاه ته ګوره په دې علاقه حملې ته ګوره دا راته چا ویلي دي زه خو یو نوجوان یم او بیا د عربو بادشاهي هغه ډېر مضبوط خلک دی زما نه پکې ډېر مشران شته او ډېر قابل خلک شته نو تا دا څنګه لیکلی دی ما ته وایي چې بس ته پرې دستخط وکړه ته یې څه کوې مې چې زه خو داسې دستخط نه کوم ما ته ووایه اخر دا دې څنګه لیکلی دي دغسې الفاظ یې لیکلي که زه عمر بادشاه شوم او په دې شام په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا پلانتی ګرجه به نه روانوم مې چې دا تا لیکلي د څه نه دي وی ما ته وایي ته پرې دستخط وکړه وی خلکو مې چې صاحب وکړه دستخط ستا نه پیسه دي وی دستخط مې ورته وکړو وی ما ته هغه سړی داسې لیونی غوندې ښکاره شو زمانه اور تیره شوه حضور پاک راغی نبوت راغی ما تصدیق وکړه مؤمن شوم اوس وخت لاړ نبی علیه السلام نه پس ابوبکر بادشاه شو ابوبکر نه پس وی زه بادشاه شم او د عمر فاروق زمانه کې خو بیا اسلام ډېره زیاده ترقي کړې وه 2 لکه مربع میل علاقه د عمر فاروق زمانه کې فتح شوې ده داسې 20 پاکستانان ورته نه جوړېږي نو ما حکم وکړه چې شام ته لاړ شئ او د شام علاقه م فتح کې زه په د عمر فاروق دا فوجونه لیږلي او د عمر فاروق د دې فوجونو د لښکر او د دې حملو سره د حضور پاک د ډېرو پیشنګویو تصدیق کېږي خبرې چونکې د حضور پاک د محبت او د عشق دی او د هغې د معجزات نمقه خبرې به کوو دې ضمن کې یو رکوټې غوندې خبره کوم اوس تیا شوي دي نو قرآن حکیم کې الله فرمایي کافرانو ته ستغلبون تاسو به مغلوب کېږئ او نبی علیه السلام هم فرمایلي غلبت الروم رومیان او دا نور کافران دا به مغلوب کېږي نو د عمر فاروق په لاس باندې خدای په حقه پیشنګویي څرګندوي لښکر یې ولېږه شام ته ویې لاړ شو په شام حمله وکړه چې په شام یې حمله وکړله او هغه ګرجه هغه به حکم کوي د کافرو ګرجي او د عبادت خانې ټولې روانې کړې چې هغه ګرجې ته فوج ورغې بوډا بابا وله مخې له راووته وی پام کوئ چې رانه شئ ودرېږئ وی ولې وی ستاسو بادشاه ما لیکل راکړي چې ستا ګرجه به نه روانه هغه د زمانې مخکې لیکلي وله راویستل هغې وی وښایه زمونږ بادشاه امیرالمؤمنین خو مونږ ته اډر کړی دی چې هر عبادت خانه او ګرجه روانوي او ته یې ما لیکل راکړي دي وښایه چې وکتل د شا د عمر فاروق دستخط دی پې لیکلي ورکړي دي که زه عمر بادشاه شم او په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا فلانکی ګرجه عبادت خانه به نه روانو فوج ته هغه چې کوم مشر و ورته ویې داسې کار وکړئ چې فی الحال یې مه روانوئ دا خط عمر فاروق ته ولېږئ عمر فاروق ته خط ولېږه چې صاحب تا لیکل ورکړي دي وایي ما خو نه دي ورکړی ځکه د هلکانې خبره ده وایي ما نه دي ورکړی وایي صاحب ستا دستخط دی چې ویې خو او ما ته یاد شو دا خو هغه بوډا هلکه ما ته راولی بوډا حاضر کې دکې خو کمال دی دا ټیک د لیکل خو زما دي دستخط خو زما دی ما لیکل ورکړي دي خو بوډا نه اوس تپوس کوم چې هغه هلکانه کې تا ته دا واقع څنګه معلومه وه تا ته څه پته ولګېده دا د حضور پاک هغه صداقت او رښتیا پیغمبري ده اوس دې نه اوس تاسو ته اندازه ولګي وی بوډا راوست
چې راوس عمر فاروق تپوس کوي ای بابا دا لیکل زما دي یو صاحب هغه پلان کې بوډا سپین ږیری دی علاقه کې چې تا هغه هلکانه کې تقریر کوم ما درنه دا لیکل اخیستی و ای بابا دا تپوس درنه کومه چې ګرګي خو موږ نه پرېږدو دا خو بروانه و خامخا او تا نه دا تپوس کومه چې دا لیکل تا ما نه اخیستل تا زه څو پېژندم چې زه به راځم او په دې علاقه باندې به حمله کوم او دا به فتح کوم وی صاحب چې تا کله تقریر شروع کو نو ما ستا آواز به اورېد او بیا مې تپوس وکړه چې دا څوک دی وی دا د قریشو د عربو د خاندان یو سړی دی او عمر یې نوم دی نو وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو ذکر موجود و وی ما خپل کتابونه چې کتلي نو په هغې کې دا ذکر و چې د آخرې زمانې د پیغمبر دویم ملګری د هغه نوم به عمر وي د هغه به داسې شکل وي د هغه به داسې خبرې وي د هغه به داسې اندازه او داسې وجود وي چې زه رالم کتابونه مې راوړل او تا ته مې کوس پاس وکتل نو چې کومې نښې خدای مونږ ته په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د ملګرو ښودلې وې نو حقه ټولې نښې په تا کې موجودې وې نو بیا مونږ ته خو دا هم په کتابونو کې شته چې دا عمر به بادشاه کېږي او دا علاقه به فتح کوي نیمه چیرې دی خو به دا علاقه فتح کوي هر کله چې دی به بادشاه کېږي نو ما درنه هغه وخت لیکل واخیستل ما ته پته وه چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر دویم ملګري جوړېږې او دا علاقه به فتح کې ما درنه ځکه لیکل اخیستې دي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک د ملګرو دومره صفتونه په پخوانو کتابونو کې موجود وو دومره خدای پاک خلکو ته ښولي نو د نبي علیه السلام صفتونه او د هغه د پیغمبرۍ احوال او صفتونه به څومره موجود وو دا د نبي علیه السلام هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي یمن ته تلم یمن کې یو شیخ دی یزدی وی هغه سره مې ملاقات شو وی ما ته داسې کوس پاس کتل وی ما ته وی د کوم ځای نه راغلی وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې نه راغلی وی چپ زه راته یو څو خبرې کوم وی هغه سړی شل کم د 400 کالو بوډا سپین ږیري سړی و دې خبرې ته لږ وخت کېدی دا درته د حضور پاک شان ښیم چې پخوانو کتابونو کې د حضور پاک څومره لوی شان ذکر و وی ما ته وی نور غږ مه کوه د مکې معظمې وی ما ورته وی چې او وی د قریشو د خاندان خپله شروع شو وی ما ورته وی چې او وی په قریشو کې د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري وی ما ورته وی چې او د بنو تیم قبیلې سره تعلق لره وی ما ته وی چې نوم دې څه دی وی ما ورته وی چې خلک راته ابوبکر وی نو په ابوبکر مشهور یم نوم یې خپل عبدالله وی د پلار دې څه نوم دی وی ما ورته وی چې ابن ابي قحافه دا مې د پلار ابو قحافه دا مې د پلار نوم دی وی ما ته وی چې تا ته یو ته سوال دنه کوم ته دې ما ته دا خېټه لږه څرګنده کړه وی ما ورته وی زما په خېټه څه کې وی ما ته وی چې زما پکې یو مقصد دی ستا نه پیسې دي ما ته لږه خېټه څرګنده کړه نو حال درته دی وی ما ورته وی چې راشي څرګنده به کړم وی دا خېټه مې ورته څرګنده کړه وی زما په دې خېټه دلته کې یو تور غوندې داغ و وی ما ته یې پټی کړه وی ما ته وی چې ان قریب د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی او ته به د هغه ړومبې ملګری اتفاق ته ګوره زمانه ډېره تېره شوه وی حضور پاک زما دوستو او د نبوت دعوی وکړه وی ما ته وی ابوبکره ما له خدای پیغمبري راکړه وی ما ورته وی یا رسول الله بغیر دلیل او معجزې د پیغمبري منم بلکل منم ما در باندې ایمان راوړه ځکه خو ورته صدیق وی خو یو رکوټې غوندې تپوس درنه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده ایمان مې در باندې ګورې راوړه د دې نښې تپوس دې وجې نه کوم چې ایمان در باندې که نښه دې راته وویله ایمان راوړم او که دې ونه ویله ایمان نه راوړم ایمان مې در باندې مخکې راوړه هسې دا تپوس درنه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده حضور پاک راته وفرمایل چې زما د پیغمبرۍ هغه نښه ده چې په یمن کې هغه شیخ نجي ستا په خېټه کم داغ کتلی د یمن شیخ یزدي چې تا ته مخکې ستا په خېټه کم داغ کتلی حقه زما د پیغمبرۍ نښه ده وی زما دې په خدای قسمي که دا الما چاته هم ویلي نه پیغمبر علیه السلام نه بل چاته کریم صلی الله علیه وسلم دې میاشت کې د ربیع الاول دی دنیا ته تشریف راوړو اختلاف پکې شته دی څوک 3 تاریخ یادوي څوک 12 تاریخ یادوي څوک 9 تاریخ یادوي خیر هر تاریخ یا 3 یا 9 یا 12 خو پروس کې اختلاف نشته د ګل ورځ وه
په میاشت کې اختلاف نشته د ربیع الاول میاشت وه په کال کې اختلاف نشته د نوشیروان د تخت نشینۍ 40 کالو او د ابرهه د فوج د هلاکت لومبی کالو او عیسائی تاریخ کم چې زمونږ د جنوري او فروری تاریخونه دي د دې 1501 کال تیر شوي او د انګریزي میاشتې د اپریل 22 تاریخو او په وخت کې اختلاف نشته وخت د سنتو نه لږ غوندې مخکې چې کوم د هیئت او د ریاضیدانانو د هغې حساب کتاب لګولی دی نو تقریبا 20 منټه د پاسه 4 بجې زمونږ د ټیم مطابق آقا نامدار خدای پاک دی دنیا ته په یو منصب راولېږه نبی علیہ السلام مثال داسې و آفتاب نبوت ورته وایي د پیغمبرۍ نور او د نور رڼا اله سړي له خوند ورکوي چې سړی مخکې تیاره وویني چې تیاره ني د نور د رڼا قدر چا سره ني کومو ځایونو کې چې همیشه ورځ ده داسې ځایونه هم شته په دنیا کې 6 میاشتې پکې ورځ ده او 6 میاشتې شپه داسې ځایونه هم شته چې هغې کې اړو شپه شته دی نه نو هلته کې چا سره د نور د رڼا قدر نشته د دې بجلی د رڼا قدر به تاله اله درشي چې در باندې لوډ شیډینګ راشي ته ناست دی خپل کتاب ګورې یا د دنیا بل کار کې او بجلي لاړه شي نو ستا به د بجلی هغه قدر او د بجلی سره هغه چې ستا کوم په زړه کې قدر دی هغه به د تاله یاد شي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا 1501 کاله 1501 کاله خدای پاک پیغمبر نه رالیږو دا دنیا بالکل له کفر د تیارو ډکه شوه او دې دپاره دی کې د الله حکمت ده چې زه دې مخلوق ته د پیغمبر علیه السلام د راتلو او د هغه د هغه طاقت او د هغه د هغه نبوت او د هغه د هغه رڼا اثر ښیم چې داسې پیغمبر چې 1501 کاله د عیسی علیه السلام نه پس وروسته بل پیغمبر نه دی راغلی او دا دنیا داسې د کفر تیارو کې غیبه وه چې بت پرستي عامه و خلکو به د بوتانو عبادت کو کور کې دننه خلکو ځان له یو بوت یو خدای ساتلی و لونه به یې جمدی خښولې حتی که چې خپلو حقیقي خویندو سره سکه خویندو سره خلکو نکاحګانې کړې وې دومره خلک په تیاره کې پروت و دغه دور کې الله ذوالجلال آقا نامدار دنیا ته راولېږه او ماوی مثال د انور دی نو چې د انور راښکاره کیږي نو که ستاسو خیالي نور ناوخته راخیږي او د سبا سره د انور دا شغلې او د انور دا شعاګانې په دې دنیا راخوري شي د انور نه 2 ګنټې 3 ګنټې مخکې دا شغلې په دې فضا او په دې اطرافو کې ښکاره شي خلک وایي سبا راوخته دا سبا څه شی دی دا د انور هغه رڼا ده چې له انور راختلی نه دی او د انور نه مخکې په دې اسمان باندې او په دې ځمکه یو رڼا راښکوره شي دارنګې د حضور پاک د دنیا د راتلو نه مخکې په دې دنیا کې داسې نشانې څرګندې شوې داسې رڼاګانې څرګندې شوې داسې شغلې څرګندې شوې چې کوم د هغې زمانې د اهل کتاب و عالمانو هغې پوه شو چې یاره معلومیږي دا چې آخري پیغمبر آقا نامدار دنیا ته راتلو والا دی بعضې څیزونه خو یې داسې ښکاره څرګند شو لکه عربو کې دا شر او فساد ډاکې غلاګانې جوارۍ ډېرې زیاتې وې چې کله د حضور پاک د راتلو اندازه ښکاره شوه او زمانه نږدې شوه نو په خپله په عربو کې بعضې خلک روچت شو وی یاره داسې کار کوو چې دا بدامني او فساد زیات شوی دی راځئ چې خپل منځ کې د دې فیصله وکړو دا ختم شي نو د هغې متعلق هغوی یو میټینګ وکړو یو اجلاس یې وکړو او لکه زمونږ وطن کې چې دا خلک کوم اصلاحي تنظیمونه جوړوي داسې یو تنظیم هغې جوړ کړو چې یاره یو تنظیم جوړو او هغه به دا کار کوي چې څوک غلا کوي ډاکه کوي بدامني کوي هغوی له به سزا ورکوو
دا د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې خدای پاک دی دنیا کې بعضې رڼاګانې څرګندوي. هر پیغمبر چې خدای پیدا کړی دی د هغه نه مخکې به په دې اسمان کې دا ستوري چودل، د دې ستورو نه او د دې سپومۍ نه به داسې برېښناګانې او رڼاګانې تلې. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش چې کله اندازه څرګنده شوه نو د ستورو دا چودل، د ستورو نه شغلې ختل او د سپومۍ نه رڼاګانې تلل، دا بلکل داسې منډې به یې والې او د شپې به دا پړق پړوق شروع و چې د هغه زمانې کوم اهل کتاب عالمانو هغې پیشنګویۍ ورکړې یره ان قریب دې میاشت نیمه کې هغه اخري پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک نږدې ملګری دی او لومبی خلیفه دی او لومبی اسلام چې په نبی علیه السلام راوړی دی په ځوانانو کې نه هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دی فرمایي وی زه چې ته په سفر تللی وم، تاریخ ابن خلکان دا واقع نقل کړې ده. وی په سفر تللی وم، وی لار رانه خطا شوه او یو ځنګل دی، په هغه ځنګل کې را روان یم او شپه شوه را باندې، باران هم شروع شو، زلزله او ګلی او سیلۍ هم زیاته شوه، ملګري م رانه جدا دی او زه بلکل یوازې روان یم په لاره کې. اوس یره او هیبت را باندې راغی چې خدایه زه به څه کوم، روزم نه ده چې چاته آبادۍ پسې لاړ شم، شپه ده، ملګري مې م نشته، ځنګل دی، باران هم دی، سیلۍ هم ده، ګلی هم ده، طوفان هم دی. وی لرې ځای چې مې نظر ولګو نو یو رڼا مې ولیده، لرې ځای کې راته یو رڼا راښکاره شو. وی چې رڼا مې ولیده ورپسې روان شوم. وی چې ورغلم ورو ورو تلم په هغه ځنګل کې په یره او هغه رڼا ته ورنږدې شوم نو هغه یو آبادي وه. وی ما وی چې دا به چېرته چا خیمه لګولي او مسافر به په لاره روان وي، خو چې ورنږدې شوم نو هغه یو بلډینګ و، یو آبادي وه. اوس اومقسې باران او سیلۍ ده او شپه ده. وی هغې آبادۍ ته چې کوم ګیټ او دروازه وه هغې ته مې ځان ور ورسو. یو څوکیدار ولاړ و، ما ورته وی چې صیب ما ته ور لرکه. ما ته هغه وی چې اجازت نشته چې کله سار سبا نور نی ختلی نو مونږ دې آبادۍ ته دننه څوک نه پرېږدو. وی ما ورته وی دا د څه آبادي ده؟ وی زه عیسایي یم او دا زمونږ د عیسایانو عبادت خانه ده. وی ما ورته وی چې زه مسافر یم او د خدای دپاره یخني مې شوې ده، باران را باندې ورېدلی دی او زلزل دی، ما ته دا دروازه لرکه چې زه لږ دننه ارام وکړم. وی زه ورسره کلک شوم او سړی هم کلک شو. نو هغه زمانه کې به د قریشو د خاندان او د مکې معظمې د کلي د خلکو ډېر خیال او قدر کو. وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې باشنده یم، دې دپاره چې راته اوس دروازه لرکي او په شر او شور په زور ورسره نښتې یم لکه دوه کسه چې روان شي او جګړه غوندې جوړه شي. او ما ورته وی چې زه د قریشو د قبیلې سره بیا تعلق لرم، زمونږ د خاندان خلک د حج د حاجیانو خدمت کوي او زه د یو ډېر معزز خاندان سره تعلق لرم، نو مهرباني وکړه ما ته دروازه کولاو که وي هغه راته نه کولاوله. وی بر هغه بالخانه کې یو سړي سر راښکته کړ. وی ما ته وی میلمه د کوم ځای؟ وی مې چې صیب د مکې معظمې. وی چې مکه معظمه کې د کم خاندان سره تعلق لري؟ وی ما ورته وی چې د قریشو. وی یو څوکیدار ته وی چې دروازه ورته کولاو کړه. وی ما ته ور کولاو شو. وی هغه سړی راغی او ما ته راتر غاړه وت او ځان ته یې رانږدې کړم چې خفه کېږم او زمونږ دا طریقه ده او دا زمونږ دستور دی چې مونږ ماښام نور پرېوتو سره دروازه بندو او سار نور ختو سره دروازه کولاوو، دې درمیان کې مونږ چا ته ور نه کولاوو. خیر ته خفه کېږم ته میلمې. وی ما ته یو بستره راکړل او یو کوټۍ راته حواله کړه چې دې کې سم له وده شه. وی زه وده شوم، خوب مې وکړ او کله چې سار را پاسېدم نو هغه سړی چې هغه د عبادت خانې د بره بالخانې نه یې زه صحیح کړی وم او د چا په اجازت چې زه دننه لاړم، وی هغه راغی او د مې ډېره ښه مېلمستیا وکړه، داسې مېلمستیا زما وکړه او وی داسې خبرې را سره کوي لکه وی زما ګمان دار چې دا سړی ما پیژني، په داسې اندازه ما سره ملاویږي لکه دوه واقف خلک
او پیژنګلو کسان چې یو بل سره یو ځای شي وی په داسې اندازه زما قدر کوي زما عزت کوي وی زه په دې خپل زړه کې کچی یم چې بنده دې پیژنې او ته یې نه پیژنې یاره چېرته خو ملاقات شوی دی خو دا سړی زما نه هیر دی ځکه زما دومره خیال او دونه قدر او دومره عزت او داسې خوراک یې راباندې وخوړو او سات په سات رانه معافي غواړي چې ګورې خفه نه شو تا باندې تکلیف تیر شو مونږ درته څه وخت ورکړو ونه کړو چې مونږ ته ګورې خیرې ونه کړې او خفه نه شي وی په دې خپل زړه کې زم کچه کېږم چې سړی دې پیژنې او تا نه هیر دی وی بیا ما ته وایي چې راځه زمونږ د عبادت خانې سیل وکړه وی زه یې د مټه ونیوم روان یې کړم خپله عبادت خانه لویه ګرجره د عیسایانو او دغه سړی د هغه ګرجې پادري دی چې دا ما سره خبرې کوي وی ما ته وایي چې راځه سیل د باندې کوم یو کوټه راته ښیي بله کوټه راته ښیي د هغې چې کوم کتابونه دی هغه راته ښیي یو کوټې ته یې وردننه کړم د هغې جرندی کوله وکړه وی ما ته وایي چې راشه دا کوټه وګوره وی چې ما هغه کوټه کې دننه وکتل وی 3 بوتان دي پکې وی زه ورته ګورم وی حیران شوم وی ځان ته هم داسې وګورم هغه بوتانو ته م وګورم وی هغه 3 بوتان چې کوم د منځ بوت دی نو وی هغه زما د یو دوست دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوت دی د هغې شکل دی خو دغه وخت کې زما د پیغمبر علیه السلام سره تعلق و خو نبی علیه السلام لا د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې وی ښي طرف ته چې کوم بوت دی نو هغه زما شکل دی او ګس طرف ته چې کوم بوت دی هغه زما یو بل دوست دی چې د هغه نوم عمر دی هغه د عمر فاروق بوت دی وی زه حیران شوم چې خدایه دا بوتان دې سړو څنګه جوړ کړي وي منځ کې د نبي علیه السلام بوت بلکل د هغه شکل ښي طرف ته زما بوت زما شکل او ګس طرف ته د عمر فاروق بوت د هغه شکل وی زه حیران یم سوچ کوم چې بنده جوړ خوب وینې ځکه دې سړو نه ته چې ته لیدې اوس بوت خو چې د چا څوک جوړی نو الی جوړی چې مخامخ ورته سړی ودرئ د هغه د پوزې د هغه د سترګو د هغه د غوږونو د هغه د جوسې پوره اندازه والي او کچې موکي دا کم خلک چې بوتان جوړی هغې باقاعده تندي او د سترګو پیمایش وکړي کچ وکړي د هغې نه پس بوت جوړی ایمه چې دی زمونږ پیمایش کچ نه دی کړی نه راته چېرته کتلي دي او زمونږ د 3 کسانو بوتان جوړی چې دا ته خوب وینې او که دا د ژوند دا ویښې واقع ده وی هغه سړی پادري ما ته خاندي ما ته وایي چې دا د خوب واقع نه ده دا د ویښې واقع ده دا بوتان موږ ستاسو جوړ کړي دي وی ما ورته وایي چې زه په دې حیران یم په دې مې پوه که چې تاسو موږ لیدي یو چې زموږ بوتان هم جوړول تاسو سره زموږ چېرته مخکې ملاقات شوی دی تاسو چېرته زموږ د دې وجود کچ اغوښتی دی چې زموږ بوتان هم جوړ کړي دي وی ما ته پادري وایي چې نه وی ما ورته وایي چې بیا هم دا بوتان څنګه جوړول وی ما ته پادري وایي چې او دې پېژندلی او که ناسې خبرې کوې وی ما ورته بلکل د ښي طرف ته بوت خو زما دی وی ما ته وایي څه فرق پکې شته وی مې چې نه بلکل نشته وی راته وایي چې د منځ دا بوت د چا شکل دی وی ما ورته وایي چې دا زما یو دوست دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغه د شکل بوت دی او دا ګس طرف ته بوت د چا دی وی ما ورته وایي چې دا زموږ یو بل دوست دی د هغه نوم عمر ابن الخطاب دی عمر د خطاب زوی دا د هغه بوت دی وی ما ته وایي صحیح دی وی ما ورته وایي چې او بلکل صحیح دی ښه راځه وی بوی تلم او هغه خپله کوټه کې کېنولم وی ما ته وی چې دا بوتان 3 واړه مونږ جوړ کړي دي دا مونږ ستاسو نه نالیدلې جوړ کړي دي تاسو مونږ نه یې لیدې او دا بوتان هم جوړ کړي دي وی ما ورته وی دا هم څنګه جوړول وی ښه اوس ته تال ویم دا منځ کې الګ چې دا د چا بوت دی منځ کې دی دی به د آخرې زمانې پیغمبري او ښي طرف ته چې ستا کوم بوت دی ته به یې ړومبې ملګری او دا ګس طرف ته چې کوم بوت دی عمر دا به یې دویم ملګري وي وی ما ورته وی چې اخر تاسو مونږ لیدي نه یو نو تاسو زمونږ بوتان څنګه جوړ کړي دي وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو پوره ذکر پروت دی د نبی علیه السلام وجود د هغې حسن د هغې شکل مبارک د هغې د وجود پوره اندازه دا ټوله اندازه دا چې که زه مه کوئ نو ښه به دا چې خاص ضرورت د چای نشته چای بس کې وکړه زما خبرې ده د حضور پاک د وجود پوره نقشه دا زمونږ په کتابونو کې پرته ده
دا مونږ د هغه خپلو کتابونو نه دا نقشه او دا بوت جوړ کړی دی او ورسره ستا د دوو ملګرو ستا او د عمر دا پوره نقشه زمونږ په کتابونو کې پرته ده نو مونږ د هغه خپلو کتابونو نه ستاسو دا نقشې او بوتان جوړ کړي او ستاسو اندازه ولګوئ د انسان د دوه انسانانو همدغه ظاهري شکل دی زما او د دې ماسټر صاحب خو دغه یو شکل دی دوه سترګې د دم دي زمان دي دوه سپېمې د ده دي دوه غوږونه او خوله او دغسې زمان دي دا فرق په څه راځي خو لږ غوندې رنګ کې فرق راشي لږ غوندې پوزه غټه وړه شي سترګې وړې غټې شي مخکې لږ غټوالی ورکوټې والی راشي نو تا اندازه ولګوه چې هغې داسې نالیدلې د حضور پاک او د هغه د ملګرو شکلونه جوړول نو د دې څومره نښه او څومره صفت په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو چې نالیدلې شکل جوړی ولې لږه غوندې که پوزه مبارکه وړه شوې وه شکل به بدل و لږ غوندې که غوږونه مبارک غټ شوي یا واړه شوي ټول شکل به بدل و لږ غوندې که رنګ کې فرق راغلی وي شکل به بدل و لږ غوندې که سترګو مبارکو کې فرق راغلی وي مکمل شکل به بدل و نو داسې نالیدلې چې د پیغمبر علیه السلام او د هغه د ملګرو بوتان او شکلونه جوړی او بالکل صحیح جوړی دې نه اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو صفات او د هغې د هغه وجود اندازه او شکل او حسن او بیا د هغې د وجود هغه صفت او رنګ دا په پخوانو کتابونو کې په صحیح طریقه ذکر و ځکه خو ته هغې بوتان او شکلونه جوړ کړل هر پیغمبر چې راغلی دی د آدم علیه السلام نه والا تر د عیسی علیه السلام پورې خدای پاک قرآن حکیم کې فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ هر پیغمبر نه آدم علیه السلام نه خدای پاک وعده غشتې ده خدای خپل کتاب کې فرمایي چې ای آدمه د آخر زمانې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه متعلق د نه لوځلم که ستا دور کې دغه پیغمبر راغی لتؤمنن به ولتنصرنه دغې د آخر زمانې پیغمبر باندې به ایمان هم راوړی امداد به م ورسره کوي د نوح علیه السلام نه خدای دا وعده غشتې ده که د آخر زمانې پیغمبر ستا په دور کې راغی ایمان به م پرې راوړي لتؤمنن به ولتنصرنه امداد به م ورسره کوي د ابراهیم علیه السلام نه خدای دا وعده غشتې ده 1,40,000 پیغمبران چې څومره تیر شوي دي ټولو نه خدای پاک دا وعده غشتې ده هر یو ته وایي که ستا په دور کې د آخر زمانې پیغمبر راغی ایمان به م پرې راوړی امداد به م ورسره کوي او بیا ورته خدای وایي اقررتم اقرار هم وکړو ایمان به پرې راوړی امداد به ورسره کوې هغې وی او الله بلکل به ورسره کوو وی ښه فشهد وانا معکم من الشاهدین تاسو هم ګواه شئ الله وایي او زم در سره د ګواهانو نه یم په دې زم ګویم او تاسو هم ګوان شئ چې د آخر زمانې پیغمبر راشي ستاسو په دور کې نو تاسو به په ایمان هم راوړئ امداد به م ورسره کوئ وایه دې نه لوی عصمت د نبي علیه السلام بل شته چې د پیغمبر نه وعده علي چې ایمان به پرې راوړئ او امداد به م ورسره کوئ دا ګورې زمونږه الله تعالی مونږ باندې ډېر لوی احسان دی چې د یو ډېر ښکلی پیغمبر امت